دلته تیندوډا کې روډ مکمل طور جام دی تاسو ګورئ د روډ په منځ کې ټایر ته اور لګولی شوی دی دا وخت تاسو زموږ په سکرین باندې ګورئ او ګورو د دې نه مخکې چونکې دلته د سیګنل ډېره غټه مسله ده د دې لپاره تاسو موږ پوره کوشش کوو چې یاره پوره رپورټ در ورسوو دا وخت ګورئ ناظم صاحب سابق ناظم صاحب زموږ سره موجود دی هغوی تاسو تپوسونه عظیم صاحب څه وایي د دې اوسني سټریک باره کې تاسو څه وایي دا کوم احتجاج چې شروع دی بسم الله الرحمن الرحیم دا نن چې دا قوم دا خلک راوتی دی نو دا علاقې ته د خلکو ته تکلیف دی عزتمندو دا روډ دا د ډېر وخت نه دغه شانتې پروت دی او دلته زمونږ کاروبارونه تباه شو زمونږ مطلب دا کورونه په مطلب دا په نیمه باندې ووالی شو او دلته خلک مطلب دا ټول د روډ د وجې نه مطلب ګاډي مطلب دی زمونږ مطلب دا چې روزانه په دې کار راوځي ټول خلک بیماران شو او د روډ په دې باندې مکمل کار بند شوی دی زمونږ کمشنر صاحب بل اوس مطلب سټیټمنټ ورکړی چې په 31 اکتوبر باندې به دا مطلب کمپلیټ وي 31 اکتوبر نه 31 اکتوبر دی دا روډ کمپلیټ دی که نه دی دا کمپلیټ شوی به د مانیانه به تیندوډا د نمبر دی ویلو والا د اوډیګرامه پورې په دې باندې مکمل کار بند دی ګاډي د تللی دی کار پې بند دی موږ مکمل د دې قوم د خلکو سره ولاړ یو دا خلک پیدا دوی ته تکلیف دی او زمونږ مطلب دا دی د دې روډونو عزتمندو غټه د افسوس خبره ده چې وزیر اعلی هم زم د دې ضلع سواد دی د دې روډ ته انیچې و باغي وزیر هم د دې سواد دی انیچې شرم نه پکار دی چې پکار دی ټول شرم پکار دی وزیر اعلی په لولې په یو هفته کې دا روډ مکمل کړی دی د ضلع سواد مطلب دا دی چې وزیر اعلی د عزتمندو نور موږ له دې مطلب موږ سره هم شرم پکار دی چې زموږ ته ضلع مطلب دی وزیر اعلی د دې مطلب سواد دی او زموږ ته حل دی چې دلته زموږ بچي چې دي مطلب دی هغه مطلب دی بیماران شو د دې روډ نه زنانه بیماران شوي دا کورونه چې تاسو ګورئ عزتمندو تقریبا مطلب نیم کورونه چې زموږ خلکو قرباني ورکړه د دې روډ لپاره موږ خپل کورونه کې مطلب دی قربان کړه باقاعده پر ایماباد کې د مقبرونه عزتمندو مړي راویستو دي خلکو او دې روډ ته خلکو قرباني ورکړه لیکن بیا وجود هم دې روډ دیو کوم مطلب شرم پکار دی خاص کر انیچې محکمه چې د عزتمندو پته نه لګي چې په دې ځنګ کې سواد ته دښمني کسي چللې چې دا روډ ولې نه جوړای انیچې خو داسې محکمه ده چې په پنجاب کې مطلب په هفته کې بس 100 کیلومتر روډ جوړای لیکن کم از کم دلته زمونږ مطلب د خلکو سره دا تقریبا یو کال یو نیم کال وشو چې دوی سره دا مزاق راغستی دی دا خلک نور تنګ شوی دی عزتمندو موږ به دا احتجاجونه کوو دا به موږ د هغې پورې کوو چې کوم غورځنګ روډونو هم راوځو موږ به مطلب دی باقاعده به د روډونو په هر کلي کې به راوځو نن تیندوډا راوتی دی بل اوس به غالیګۍ مانډیار راوځي بل اوس به مطلب اوډیګرام راوځي او انشاءالله په هر کلي کې به احتجاج انشاءالله भरपूर मतलब دا مطالبه ده چې باقاعده که زموږ سره څوک راځي باقاعده د علاقې مشران سره دې راشي او دا دغو سره مطلب دا دی چې ټایم ورکړي چې په دونه ټایم کې 2 ورځې یا 3 ورځې یا د هفتې نه سوا ټایم مطلب دا دی څوک نشي ورکولی هغې پورې به دا قوم ناشي دا خلک به ناشي هم به سره ناشي انشاءالله دا تاسو ګورئ روډ منځ کې چونکې ټایر هم ته اور لګېدلی دی او روډ تقریبا د یوې غنټې نه تقریبا بلاک دی تاسو ګورئ د تیندوډاک مانیار او کلیګرام پورا سماوتي دي روډ بند دی ګورئ دا وخت تاسو کوم راغلي کوشش کوو د دې مطالبه ده چې کومې پولیس دلته نه راغلي د هغې پورې به دا روډ بني تاسو ګورئ زموږ سکرین باندې کوشش کوو تاسو ته مخکې روډ وښیو تاسو ګورئ روډ مکمل طور جام دی تقریبا د یوې غنټې نه مکمل جی ټي روډ جام دی مکمل روډ جام دی تاسو ګورئ زموږ په سکرین باندې روډ په منځ کې ټایر اور لګېدلی دی او روډ مکمل طور جام دی ناصرہ اے ناصرہ زموږ په سکرین ګورئ د بیرکوټ نواله تر د نورې پورې مکمل روډ ویلی کېږي چې تا په برم جام شو ولې د یوې غنټې نه چې کوم
کوم قطار دلته کې جمع دی دا تاسو ګورئ دلته په سکرین باندې دا وخت د تیندوډا کجګرام مانیا راوتي دي او ورور مکمل توجان دي موږ کوشش کوو چې تاسو ته کله ډي سي راشي یا نور سرکاري محکمې څوک اعلی کام راشي او هغونه تپوسونه وکړو د تیندوډا روډ دا وخت په تیندوډا کې مکمل جام دی جي ټي روډ چې کوم د ان ایچ اے د نه کار د لاسه دا ګورئ په سکرین باندې تاسو ته خیر دا زموږ سره بلدیو صاحب موجود دی هغه نه تپوسونه کوو بلدیو صاحب څه وایي د دې نن سټریک مبارک یار خلک هم تنګ شو موږ دا نه وایو اوس خو دا لکه دې عوام ته الټه تکلیف هم دی کم از کم دا کارونه په کار دي چې وشي زر تر زر وشي خو د دې ملک حالات داسې مخکې حکمرانانو چې کوم ول لړلي دي اوس د هغې سله چې دا عمران خان بوکتی بهرحال موږ دا نه وایو سیاست په دې روډ باندې هم نه دی په کار دا د عوامو یو شی دی په کار دی چې وشي خو په دې وخت باندې په دې کې ډېر لکه زما په شانتې اوس زه خپل ماشومه ده دا د الفجر ته بیا یم وینېله او لکه څنګه چې ما ته احساس دی دغه شانتې نور به هم پکې غریبانان دي څوک به په کارونو ځي د خلکو ته الټه تکلیف دی جی بالکل دا د دې نه څه پټه پناه نشته چې ستاسو ماشومه ته کوم تلسیمیا د هغې موږ ته پته ده او بله قاعده لکه ستاسو سره د دې هم موجود دی اوس تاسو سم مطالبه د عام دغه نه کوو چې یاره تاسو ته اجازت درکړی شي زه خو کم از کم دا ریکوست کوم چې مال د ګاډي لار راکړي چې ماشوم چونکې تاسو سابق ایم پی پاتې شوی د وسني د ان ایچ اے د نه کارکونو لپاره تاسو څه وایئ بالکل لکه زه خو هم ظلم دی دا د عوام سره زموږ ماشومانان چې څومره ناجوړه شول دوړو ووالل بیماریانې ورته راځي مونږ نه وایو چې دا روډ دې جوړ نه شي روډ دې جوړ کړي روډ باندې کم از کم یو دوه ځایه کې داسې کرپشن شوی دی د هغې د وجې نه اوس دغه کړی دی د حکومت بدنامۍ په څه وجه باندې بدنامول شروع شي مونږ وایو بالکل د عوام سره یو مونږ خان صاحب له چې کوم ووټ اخیستی دی د عوامو ورکړی دی او ښه په نرتوب ورکړی اوس مهنګایي هم شروع شو هر څه شروع شول نو څه چل وکړو مونږ هم په دې احساس کې یو چې زما په خپله درک نه لګي چې په خپله ځان له څه دغه وکړو ټیک شي څه چل وکړو دا عوام سره به ولاړ یو بالکل مونږ ورسره اوس هم ولاړ یو مننه جی تاسو د سابق ایم پی صاحب بلدیو کومار تاسو خبرې واورئ چې دا وخت هغه یو ضرورت دی د هسپتال ته او داسې نور هم مکمل طور ګاډي جام دي دا وخت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما غیرو پښتنو السلام علیکم تاسو ټول نن په جام باندې راوته تاسو سلام پېښ کوم زه په خپل د پی ټی آی تحصیل کونسلر یم لیکن زه بهر په ملکونو کې پاتې شوی یم دا څومره د منګورې نه والا او د بریکوټو پورې دا روډ دا چې دی نو په یو ورځ کې رغېږي په یو ورځ کې او دا خو بالکل تیار شوی دی بالکل تیار دی خو لیکن مونږ په چې نه په لړزان کوي مونږ له یو تکلیف راکوي پوه شئ که نه نو په دې وجه باندې چې ته په دې باندې سبا کار شروع نه کړو نو بله ورځ بیا په منیار کې انشاءالله راوځو د جمعې په ورځ مونږ چې دی نو دا د جمعې په ورځ چې دی نو مونږ فیصله بله ورکړې ده لایعمل چې جمعې په ورځ به بیا انشاءالله موږ په مانیار کې راځو غالیګي او مانیار او تیندوډاک دا به زموږ سره انشاءالله تر څو پورې چې په دې باندې کار نه شروع شوی نه شروع شوی د هغې پورې به انشاءالله دا هر څه وبندي هر څه وبندي ټرانسپورټ وبندي کاروبار وبندي هر څه وبندي انشاءالله ناظم صاحب ستاسو دا ټیم مطالبه څه د چا نه مطالبه کوئ چې څوک راشي دلته کې یاره زموږ د اے سی صاحب د ډي سي صاحب نه د دې نه چې د مطالبه زه یم چې دې ځای له وزیر اعلی راشي وزیر اعظم دې ځای له راشي
چې زمونږ دا مسله حل کړي چې په سواد باندې دا هر نمونه تکلیفونه مصیبتونه پرې راغله په دې باندې سیلاب راغی په دې باندې زلزلې راغلې نو خدای ته وګوره رسول ته وګوره اوس خو نور خو یې مه شرموئ که نه نو په دې وجه باندې زه ستاسو د ټولو چې تعاون غواړم او انشاءالله چې په دې کار نه شروع شوی انشاءالله نو دا به دغه شانتې بنېږي خیرې او تاسو د ټولو کم خلکو ته چې تکلیف نن ورسېد د هغې نه زه معذرت غواړم خو ولې دا هم چې مونږ چې په مصیبت کې یو زمونږ دغه وروڼه چې هغه به زمونږ له سات راکوي انشاءالله په دې کې زموږ سره به چې مرسته کوي ټیک ده که نه ستاسو سره خو په سواد کې چې په هر ځای کې چې داسې چې ستونزې راځي نو مونږ به تاسو ته حاضر یو که هغه په مټه کې راځي که هغه په بیدره کې راځي که په هغه چې دی په سیدو کې راځي هغه په هر ځای کې راځي انشاءالله بیا ستاسو سره مونږ ولاړ یو تاسو اوس زموږ سره ودرېږئ په نره باندې او مونږ به انشاءالله بیا ستاسو سره ولاړ یو ټیک ده که نه څو پورې زموږ په ریټن کې هغه فیصله نه راکړي چې په دې روډ باندې به سبا کار شروع شي په دې باندې سبا نن به کار شروع شي سبا به کار شروع شي نو موږ به الو چې نه دې ځای ټیک شو تاسو ټول ډېر مهرباني دا تاسو خبرې واورېدې د پی ټی آی سینیر رهنما اجنواب صاحب تاسو خبرې واورېدې دا هم د مطالبه ده تاسو ګورئ دا وخت امبولانس زما خیال را روان دی تاسو په سکرین باندې ګورئ د بندي حکومت خبرې تاسو واورېدې د پی ټی آی د سینیر رهنما اجنواب صاحب او داسې نور اعلی حکام ناظمانو خبرې تاسو واورېدې یوې غنټې نه د ان ایچ جی ټي روډ پوره جام دی دا تاسو هم په سکرین باندې ګورئ مکمل طور جام د دې مطالبه د کم وخت په چې ډي سي دلته نه راغلی او د سری خبرې نه کړي د هغې پورې به خپل احتجاج جاري ساتي دا وګورئ تاسو دې کې ټایر وسېدلی شو نور داسې ګټې مټې ځای ښودلی شوي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما عزتمندو ملګرو مشرانو همزولو السلام علیکم وعلیکم السلام د الټیمیټم چې موږ ورکړی دی خو یو هفته کېږي خو دې انتظامیې ته مکمل موږ داسې ښکارو چې دا بالکل سطحي نو دا ټیک په خدای مې قسم د هغې پورې به ولاړ چې تر کمې پورې ډي سي راغلی ډي صاحب سره په مخ رابطې کېږي خو ډي صاحب و چې زه نه درځم چې ترانه لري دا روډ کې به دې روډ کې به کوې که نو کوې په دې لار باندې څوک ځي نو دا یو خبره ګوره واورئ په دې یا به زما مړی به د دې نه ځم په دې نه به ځم روډ ټولول دا طرف باندې به سوچ نه کوئ سوچ ونه کوئ چې روډ به کولاوي ځکه رابطې زموږ ملګري سرکاري افسران ولاړ دي زموږ قابل قدر دي هغو غریبانان ورسره بار بار رابطه کوي هغوی یي به خو موږ ګورو خو بیا به څه ټایم نه بعد به امبولانس هم بلي هېڅ قسمه ګاډی به بیا نه ګوره دا خبره اورئ د یوې غنټې پورې به زموږ مهلت وي چې امبولانس به ځي خو بیا به د یوې غنټې نه بعد هېڅ قسمه ګاډی نه شي ګوره نه به امبولانس ځي یو ګاډی به هم نه ځي دا خبره واورئ ډېره مهرباني تاسو خبرې واورئ موږ کوشش کوو چې د ایس ایچ او صاحب سره خبرې کې اترې وکړو چې د ډي سي سره رابطه شوې ده که نه ایس ایچ او صاحب دلته موجود دی تاسو ګورئ د یوې غنټې نه دلته کې تندوډا کې جي ټي روډ جام دی او د دې مطالبې تاسو واورئ زموږ په سکرین باندې د دې دا مطالبه ده که تر کمې پورې دا مطالبه حل نه کړې شوه نو بیا به موږ امبولانس ته هم د دې اجازت نه ورکوو دا زنانه بیماران ماشومان روان دي پیاده چونکې ولې د یوې غنټې نه روډ دلته جام دی دا تقریبا څه د 300 هباو کسان راغلي دي او روډ مکمل طور جام دی پولیس حکامو موجود دي کوشش کوو چې موږ د ایس ایچ او صاحب سره دې په هکله خبرې اترې وکړو چې هغې دې باره کې څه وایي السلام علیکم سر
څه تاسو وکتل د دې مطالبه د کمی پور چې ډي سي صاحب نه راغلی د هغې پورې به دي چې موږ به روډ جامې آیا تاسو مخکې سره رابطې کړې دي جي بالکل جی ما د خپل ډي پی او صاحب سره د خپل ایس پي صاحب سره رابطې کړې دي او هم را روان دي او ان ایچ ای والا سره هم رابطه کړله هم را روان دي ډي سي صاحب هم را روان دی ای سي صاحب هم را روان دی نو ان شاء الله چې د دوی دا مطالبه څه حده پورې جایز ده خو دا ده چې لکه موږ خو سره پخپله ما ورسره مذاکرات وکړو خو هغه وایي چې یاره دغه عمله نه راغلي نو تر هغه پورې موږ روډ نه کوله هغه عمله انشاءالله د 15 منټو کې را رسېدونکې واله ده انشاءالله دا مسله به اوس انشاءالله تقریبا د 1 غنټې نه دا روډ دغه شان جام دی آیا ډي سي صاحبان څه وایي لکه څه ټایم ته به راورسي انشاءالله 15 منټو کې به راورسېږي 10 منټو کې به راورسي انشاءالله مسله به الله پاک خیر ته ورسوي مننه جي مننه دا تاسو چې څه خبرې واورېدې دی وایي چې انشاءالله 10 منټو کې به ډي سي صاحبان نه چې موږ ټیم راورسو هغه به دې سره مذاکرات وکړي دا دې وکړي چې پوره عمل مذاکرات وشي او د دې مسلې د حل وشي ولې د 1 غنټې نه دلته روډ جام دی د ډېرو مسافرو دغه تکلیف دی تاسو ګورئ تاسو ګورئ ګورئ تاسو مکمل طور پر جام دی دروازې کې ګاډۍ کاڼي ټایر ټیرونه ورکړی شو یو پیره زه تاسو ته بیا وایم د تندوډاک روډ تندوډاک جي ټي روډ په تندوډاک کې بند کړی شوی دی دا تاسو ګورئ تاسو د مختلف سیاسي کسانو او د سرکاري کسانو تاسو السلام علیکم سر خیر ہے سکوئی بخیر زالو تاسو په بازی نیوز باندې لایو ګورئ د تندوډاک کې جی ټي روډ بند کړی شوی دی د دریو طرفونه تاسو ګورئ गाड़ी ड्राइवर सूख दे دا خو ویل کېږي چې د بیرکوټ ای سي صاحب دلته کې راورسېدل کوشش کوي چې دې سره مذاکرات وکړي تاسو موږ په خپل سکرین باندې ښیو چونکې روډ جام دی نو دلته کې ای سي صاحبان ته هم د تکلیف دی د ګاډي د مخکې کېدو او د بیرکوټ ای سي صاحبانو ته راغلي چونکې روډ بند دی د هغې د لاسه هغوی ته لږ تکلیف دی د سره به مذاکرات کوي
کړی شو تاسو ګورئ شاته روډي بند کړی احتجاج गाड़ी में तिंदोड़ा के जीटी रोड मुकम्मल तौर जाम दे खलक रावत ही एहतजाज कई तस्लीम मैंने पूरे गाँव में एसी गाड़े एयरपोर्ट एसी साहिबा गाड़े और आगे वापस को जिना दी तम इजाज़त निश्ता है हम कोशिश को दे एसी साहिब सर खबर हो शायद दी बारे की सर डर था मालूम है ज़बरदस्त और तासु पूरे दिन बस्करी माने मुकम्मल तौर पर जाम दे और दे एसी साहब गाड़ी वापस करे शो जिला वैना लक पर उसका डीसी जम्मू वाला राना है ना आगे पूरे बमंगा रोड मुकम्मल तौर जाम खुदा वो खलक क्योंकि प्यादरा रवान दी बोले रोड मुकम्मल तौर जाम दे जीटी रोड मुकम्मल तौर जाम दे दादा सो बस के मैंने गोरे और कोशिश को चेहरा नूर तीसरा रात को तासु गोरे دا وخت چې څومره ګاډو کې کسان راغلي هغه پیاده روان دي ولې روډ مکمل طور جام دی او د دې وینا دا چې کومې بوډي سي نه راغلي دا په موږ مکمل جام سره حافظية ايه تلقوش ولا تلقوش ولا دا روډ مکمل جام دي تاسو ګورئ زه په سکرین باندې چې روډ کولاو شي روډ ټول وځي او چې د زړه سیټ علاوه کولاو شي
تاسو هم په سکرین ګورئ د ډېر لرې پورې روډ مکمل طور جام دی. تاسو هم په سکرین ګورئ جی ټي روډ تقریبا د یوې نوې ګڼې نه مکمل جام دی. روډ کې ټایر وسېدلی شو او نور داسې دا وخت جی ټي روډ مکمل جام دی. د دې دا وینا ده چې د کمې پورې ډي سي نه راغلی او نن زموږ سره دا مطالبه حل کړی شوي نه وي، د هغې پورې به زموږ روډ مکمل جام وي. دا زموږ سره اټر پیلکان موجود دی. سر دا راته ووایه د کمې پورې دا روډ د کوم ځای پورې جام دی مکمل؟ دا روډ جام دی چې کله د مذاکرات روان دي چې اوس په انشاءالله درن ساعت به کوله کم قطار چې د ګاډو ولاړ دی د اندازه د کوم ځای پورې لګي چې د کوم ځای پورې روډ مکمل پایه جام ده؟ د دې کې مونږ روډ ډایورټ کړی دی، په بلوګرام چوک کې مونږ ډایورټ کړی دی، په بریکوټ کې مونږ ډایورټ کړی دی. کوم کسان چې پېښور او د لرو ځایونو ته ځي نو هغه مونږ هلته ډایورټ کړی دی. نو مخکې راتلونکي کم کسان پېښور نه یا لوکل کسان نه پرېږدو او نور چې دي روډو ته ډایورټ کم کسان چې نوي راځي هغو ته تاسو اطلاع ورکړو چې یاره په هغه روډ وځي که نه؟ هغه پورې روډ استعمالوي کبل سایډ او دې سایډ باندې فلحال مونږ ته ډایورشن کړی دی. ډایورشن کسان موجود دي هغو اطلاع ورکړئ چې یاره تاسو ډیوایډ شئ بل طرف ته. بالکل کسان موجود ټیک شو جي، مننه جي، مهرباني. دا وخت تاسو ګورئ دنیا کم کسان چې دي پیاده را روان دي، کې زنانه، ماشومان، بوډاګان او نور داسې بیماران چې هغې د دې دا وینا ده چې که فرض کړه دا روډ وینا موږ سره مذاکرات حل نه کړی شول نو روډ به مو مکمل طور جام کوو، بیا به امبولینس ته هم د هغې اجازت نه ورکوو. ځای په ځای تقریرونه او دغه کېږي. تاسو ګورئ مختلف خلک راځي او هغې کې چې کوم دی شرکت کوي. تاسو ګورئ دلته په سکرین باندې دا وخت موږ کوشش کوو تاسو پوره رپورټ در ورسوو. نن چې زه دا ګورم دا کسان ولاړ دي، پکار دا وه چې د دې یو په څلور باندې موږ د خپلو بچو صحتونه بچ کړو. موږ د هغې دپاره راغلي. زموږ زنانه په کورونو کې ساه نشي اخیستی. NHA دی اوس ورته ووایي په پېښور کې اوس به دله په 2 ګنټې کې روډ جوړ کړي. مردان دی په هغې کې به دله په 2 ګنټې جوړ کړي. د سواد قصور څه دی؟ صرف MPA MNA منتخب کړي، دا زموږ قصور دی. دا خو یو ځای کې هم دا حساب نشته. کال یې ووتو هر سړی چې کوم دی نو نن سبا د دغه هر سړي پوست د کڅوړه اچولې ده، راوځي یو کس نه. په کڅوړه کار نه کېږي، په کڅوړه به ته ځان بچ کړې. زما ته اپیل دی چې که نن د ماسپښینه پورې د مازدیګره پورې چې تر څو پورې څوک یعنې دغه نه راغلی چې د هغه په واک NHA څه ته وایي یو اډر پکار دی د وزیر اعلی. NHA به اوس حاضري دا دغه دا روډ چې و د مانکوټ ته نواز شریف راته او پیمانه ته هم چې په 8 ګنټې کې ټول روډ جوړ کړی و. دا زموږ د تباهۍ سبب دی چې دا جان بوجھ کر دا روډ دې پرېښی دی. وجه څه ده؟ ووټ خو هم تاسو ټول اخیستی دی، په هره طریقه یو ووټ خو اخیستی دی. اوس مهرباني وکئ د دې قوم دپاره دا روډ وکئ. اپه لکه بیا هر څه خو دا خلک تباه کېږي. نو څومره چې تباه شوي دي نور د تباهۍ نه بچ کړئ.
او تاسو دا اپیل دی چې کدن نشي سبا راوځئ که سبا نشي بل یوازې په جګرام کې نو ډک نه دی د کم ځای چې روډ خراب دی مانیار دی غالیګی دی شینګردار دی دا چې کوم په دې طرف باندې د ننګوري پورې سکولونه مو چھوټي شول زموږ واړه ماشومان چې کوم هغه په ګېټو د سکول ته ځي کارجون ته ځي چې راشي موږ ته پته نه لګي چې د کومې جامې اغوستې وې حالانکه زموږ واړه په سپینو جامو په تورو بوټانو کې ځي لیکن دا غاړې تاسو دا واړه ولټوئ او دا ورته وایي ولې تباه کوئ دا خو په کورونو کې ماشومانو په سکولونو کې ماشومانو دا د هغو د تباهۍ سر دي جوړ کړی دی مهرباني وکړئ خپل تپوس وکړئ بغیر د تپوس نه کېږي که په کور کې ما حالات به ټیک شي بل په کور کې د حالات به ټیک شي حالات نه ټیک کېږي چې څو پورې تا خپل زور نه لګولی او اوس هغه په زور باندې خپل محلي د وړاندې د پچیګرام د خلکو شکریا ده کوم چې راووته خو چې راووته دوی ډیر تنګ شوي ځکه راووته څنګه دا خلک دی د دکاندارانو ته پوسټ وکړي سوداګانې دوه تنه نه لګه دوی چې پکې پرتی هوټلو ته لاړ شو خلک خوراکونو لاړ شو ټولې او شګي سکیرورا زموږ د کمبر کدا مانیا نواله د وډیګرام پر دغه پادشاه به مشندري باندې کمبر کې چې لمنې انسانان نه روډ په جوړېدو راځي زموږ مراسلات د مواصلات وزیر د پکاله چې هغه سواد ټول مخ کې کمرونو هغه ټول وکړي هغه پاتې کړي ضرور موږ دې چې ټول موږ سره تخیو موږ ټول خلک ته راوځي هغه طرف ته بازار ټایر روډ کې هوځل شو ګوره गाड़ी न उबास دا په ډېر ګڼ تعداد سره پولیس نفري هم راورسېده او نور کوم موبایل ګاډي هم دلته کې راورسېده تاسو ګورئ تیندوړه کې مکمل روډ جام دی Что
او پولیس نفری موجود دلته کې ټرافیک اهلکار هم راغلي دي او چونکې روډ مکمل طور جام دی تاسو ګورئ ډېر ګاډي پکې ریټرن شولو د پولیس دا وینا ده چې موږ په مختلف ځایونو کې په پلانونو کې کسانو درولي دي او هغو ته دا وینا ده چې یاره هغوی بل بایپاس کابل بایپاس یوز کړي. دلته چونکې تقریبا 3 امبولانسو ته لار دې ورکړی شوه او د دې دا وینا ده که د کوم ډي سي دلته رانغی نو بیا به موږ امبولانس ته هم لار نه ورکوو. دا هم موجودو تینګوډا کې مکمل طور احتجاج دی، روډ مکمل بند دی. دا خو د امبولانس ولاړ دی ټول چې دي